لا يزال الخير حيا لا يزال. عزیزانو په دې زمانه کې د ټولو نه لوی نقصان چې امت مسلمه ته رسېدلی دی هغه نقصان دا چې نن زمانه کې خلک خپل وخت ډېر ضایع کوي. پکار دا ده چې انسان خپل اوقات په علمي مشغله کې صرف کوي یا د الله تعالی په عبادت کې صرف کوي، لیکن هغوی د الله عبادت پرېښودلی دی، علمي مشغلې پرېښودلې ده او په فضولیاتو کې خپل وخت ضایع کوي، خپل وخت صرف کوي. قرآن مجید کې الله فرمایي وهم یسترخون فیها، د کفار دی په جهنم کې فریاد کوي وربنا اخرجنا نعمل صالح، یا الله مونږ وباسي د دې ځای نه مونږ به نیک عمل وکړو. الله به ورته فرمایي اولم نعمرکم فیه یتذکر من تذکر، ایا ما تاسو له دومره عمر نو راکړی چې چا نصیحت اخیستل غوښتو نو په هغې کې به یې نصیحت اخیستلی و. نن موږ تاسو سره وخت دی یقیني دی. علما ذکر کوي الایام ثلاثه، ورځې درې دي. یو الامس فقط مزه، پرون خو تللی او راتلونکې ورځ ممکن د تا ته میلو شي یا میلو نه شي، لیکن نن ورځ خو یقیني ده. لهذا نن ورځې عمل شروع کا، نن ورځې که عالمي علمي مشغله کې خپل وخت صرف کا، اور که عامي د الله په عبادت کې یا په داسې کار کې خپل وخت صرف کا چې تا ته د هغې نه دنیوي فایده یا اخروي فایده میلاویږي. فضیل ابن عیاض رحمه الله د یو کس نه تپوس وکړو کم عمرک، ستا عمر څو دی؟ وایي 60 سنه، 60 کاله. فضیل ابن عیاض رحمه الله ورته وفرمایل ته رب طرف ته نږدې شوې، ته رب طرف ته نږدې شوې. هغه کس ووایي انا لله و انا الیه راجعون. فضیل ابن عیاض رحم الله ورته جواب کې وفرمایل چې دا یقین وساته چې ته د الله بندی اور الله تعالی طرف ته واپس کیدونکې اور قریب ده چې د الله تعالی وړاندې به ته ورته کړي. اور قرآن مجید کې الله څه فرمایي وقفوهم انهم مسئولون، دا خلک ورته وایي دوی نه تپوس کېږي. نو هغه سړی ویرېد، وایي زه څه وکړم، څه عمل وکړم؟ فضیل ابن عیاض رحم الله ورته وفرمیل یسیرا، لږ غونډه کې عمل دی. هغه عمل ده چې ما واقعي زندګي کومه تېره شوې ده هغه خو تېره شوې ده، لیکن راتلونکي وخت کې عزم وکړه، اراده وکړه چې ګناه به نه کوم، یغفر لک ما مضی، الله به ستا تمام ګناهونه معاف کړي. لیکن که چېرته تا ګناه وکړه نو اخذت فیما مضی و فیما بقیه، ستا مؤاخذه به کېږي په هغه اعمالو هم کوم چې تا مخکې کړي، او راتلونکي وخت کې چې کم اعمال کوي په هغې به هم ستا مؤاخذه کېږي. ابن جوزي رحم الله فرمایي چې دا خلک ډېر عجیبه دی چې کله شپې اوږدې شي نو خلک فضولیاتو کې یا په فضول ناولو لوستلو کې خپلې شپې تېروي، اور چې کله ورځ اوږده شي فبالنوم نو بیا پوره ورځ صحیح اوده کېږي، پوره شپه قصې کهانیه فضولیاتو کې شراب و کباب کې، او د ورځې بیا پوره ورځ اوده وي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ندمت علی شیء، په هېڅ یو شیز باندې زه نادمه شی نه یم مګر کله چې نور راوخیږي او کله چې پریوځي زه یم چې زما عمر کم شو، زما عمر کم شو اور عمل میم کم دی، عمل میم زیاده نه دی بلکې ګناهونه مې زیات دي. نن موږ تاسو خپل اوقاتو ته وګورو چې موږ خپل اوقات څرنګې په غلط شیزونو کې صرف کوو، ضایع کوو. حماد ابن سلمه رحم الله فرمایي چې مونږ د یو عالم خواته لاړو، سلیمان التیمی،
چې کله موږ دا خواته کلم تلو وجدناه مصلیا، موږ به هغه په حالت عبادت کې موندو، اور کله به د کتاب په مطالعه کې موندو. گویا زموږ خیال دا و چې سلیمان التیمي ته د ګناه طریقه نه ورسي. داسې خلک وو. عبدالرحمن بن ابي حاتم رازي فرمایي خپل پلار واقع بیانوي. عبدالرحمن د ابو حاتم الرازي زوی دی. امام ابو حاتم الرازي رحم الله لوی محدث تیر شوی دی په رجال الحدیث کې. دغه لوی مهارت لوی لوی کتابونه دي. هغه فرمایي عبدالرحمن ابن ابي حاتم الرازي چې زما والد صاحب خپل وخت بالکل نه ضایع کول. 24 غنټې د کتاب مطالعه، 24 غنټې چاته څه ښودل، تر دې پورې چې د روټۍ خوراک ټیم به و نو ما ته به وي احادیث وایه چې زه اورم. ګرد کور ته به داخلېدو بیا به ما ته وي احادیث وایه، بهر ته به تلو بیا به هم ما ته وي احادیث وایه. د دې وجې نه څومره لوی عظیم عالم و امام ابو حاتم الرازي رحم الله چې کله وفات شو په زرو اجزاو کې هغه کتاب لیکل. زرو اجزاو، زر اجزا مطلب دا یو مسله ده، په یو مسله باندې زر کتابونه لیکل دي. دا دغه علم، دا دغه علمي شان. نن زموږ علم معمولي غونډه کې د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې موږ خپل اوقات ضایع کوو په فضولیاتو کې. علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دنیا تاسو ته شا کړل، تاسو د دنیا نه راغلی، دنیا تاسو ته شا کړه، آخرت تاسو پسې را روان دی، آخرت تاسو پسې را روان دی. ولکل منهما بنون، د دنیا هم اولاد شته د آخرت هم اولاد شته. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. تاسو آخرت والا جوړ شئ، دنیا والا مه جوړېږئ. ځکه فإن اليوم عمل ولا حساب، نن عمل شته حساب کتاب نشته. سبب حساب کتاب عمل بنوي. موږ تاسو له پکار دي چې خپل اوقات صرف کو په ښه کارونو کې، په فضولیاتو کې خپل اوقات د صرف کوو، په دینی امورو کې خپل کا وقت صرف کوو، او بیا به دا صحت موږ سره نه وي، دا تندرستي به موږ سره نه وي، بیا به موږ افسوس کوو. حدیث پاک کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي، امام بخاری امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړی دی، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه داسې دي چې خلک د هغې قدر نه کوي، د ناقدرۍ د وجې نه دا خلک په دوکه کې پروت دی. یو د تندرستي او دویم د فراغت. الله انسان له صحت ورکړلی، نو د دې شکر دا دی چې صحت د الله په عبادت کې صرف کا. الله تعالی فراغت را کړلی، د دې شکر دا دی چې فراغت د الله تعالی په عبادت کې صرف کا، په دینی کارونو کې صرف کا، په داسې کار کې صرف کا چې تا ته پکې د دنیا فایده ملاویږي یا د آخرت فایده ملاویږي. که تا په فضولیاتو کې صرف کو نو په ورځ د قیامت به د تا نه تپوس کېږي. حدیث پاک کې راځي، امام ترمذي رحم الله دا روایت نقل کړی دی. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي، لا تزول قدم عبد، چې د بنده قدمونه به د خپل ځای نه هلاویږي په ورځ د قیامت، حتی یسأل عن اربع، تر دې پورې چې د څلورو څیزونو په باره کې تپوسونه کړی شي. نمبر 1 عن عمره فيما افنا، د عمر په باره کې چې په کومه مشغله کې دې صرف کړلی، په دینی کارونو کې دې صرف کړلی، یا دې په دنیوي کارونو کې صرف کړلی، یا دې په فضولیاتو کې صرف کړلی. ځکه حدیث پاک کې راځي، من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، د اسلام حسن دا دی چې هغه کار انسان پرېږدي چې انسان ته پکې دنیوي او اخروي فایده نه میلاویږي. نو تپوس پکېږي د څلورو څیزونو په باره کې. اول نمبر عن عمر فيما افنا، عمر دې په څه کې تېر کړی دی، لوی عمر مې د الله کړی. وعن شبابه فيما ابلا، او خپل ځواني دې په څه کې زړه کړله. وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، مال دې د کوم ځای نه خرج کړلی، د کوم ځای نه دې ګټلی او په څه کې دې خرج کړلی. وعن علمه ماذا عمل فيه، او د علم په باره کې چې تا په دې باندې څومره عمل کړلی. نو اوس موږ سره وقت دی، اوس موږ سره صحت دی، اوس موږ سره فراغت دی. که علما دي هغوی دي خپل دا وقت د الله تعالی غنیمت وګڼي او دا دي په دیني امورو کې صرف کړي. که عوام دي هغه دي د الله په عبادت کې یا په داسې دنیوي مشغله کې چې تا ته پکې دنیوي فایده میلاویږي. ځکه حدیث پاک کې راځي،
اغتنم خمسا قبل خمس، چې 5 سيزونه د 5 سيزونه د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼئ. حیاتک قبل موتک، زندگی او ژوند د مرګ د مخکې غنیمت وګڼئ. وصحتک قبل سقمک، بیماری نه مخکې صحت غنیمت وګڼئ. وفراغک قبل شغلک، فراغت د مصروفیت نه مخکې غنیمت وګڼئ. اور وشبابک قبل برمک، او خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. وغناک قبل فقرک، او د فقر نه مخکې خپل مالدارتوب دا غنیمت وګڼه. نو پکار دا دي چې موږ خپل وخت په دینی کارونو کې صرف کو، د الله په عبادت کې صرف کو، د کتاب په مطالعه کې صرف کو، په تحقیق اور دغه کې صرف کو، په تحقیق کې صرف کو، د کتاب په مطالعه کې صرف کو، یا په داسې دنیوي کار کې صرف کو چې موږ ته پکې څه فایده میلاوي کړي. ځکه علما ذکر کوي الوقت کالسیف، وقت دا د تورې په شانتې دی. ان لم تقطعه لقطعک، که تا دا استعمال نه کړو نو تا به کټ کړي تا. ځکه تاسو مثال اورېدلی، واوره که په نلی کې واچوې نو دا به ویلی شي، فایده به میلاو نه شي. که شربت دې جوړ کړي نو شربت به شي. دارنګې که وخت موږ تاسو قیمتي کو، دیني کارونو کې صرف کو، انشاءالله دا به زموږ ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت د نجات سبب جوړیږي. الله تعالی دې زموږ اوقات هغه قیمتي کړي چې دا موږ صرف کو په دیني کارونو کې. وما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.